بیرته بخیر علی هر کله درته وایو د سن اف ام ریډیو نتورک پروګرام د سونو سحر ماته ویل کیږي لشان کا خیل او تاسو اورئ او د ټیمونګ په سونو پښتونخوا د فیسبوک په پاڼه یعنی د فیسبوک په پیج باندې هم وینئ او زمونږ کوم موضوع دی هغه تاسو الریډي ښکاری هم په دې باندې مونږ ډیر زیات خبرې په ریډیو د لار چې دا وکړو اوس په مونږ په فیسبوک د لار هم چې دا کوشش کوو چې خلکو سره خبرې پیوشي ځکه مونږ کو ګورو ډیر د سیزونه دي چې هغه مونږه خوښو هغه مونږ وی چې را پدې زمونږ فوکس وي مونږ د کې زده کړو کو مونږ د کامیابی تر لاسه کو خو هغه د پاره دغه موضوع چې کم دی هغه مونږ ټکلې دي چې په هغه باندې خبره ترې چې الریډي تاسو سره روانې دي نو مونږ به کوشش کوو چې په دغه چې دا موضوع باندې خبره ډیر زیات وکړو ځکه چې هر هغه سیس چې هغه مونږ کامیابی غواړو هغه د پاره سټرګل چې دا هغه بنیادی سټیپ دی او هر هغه سیس چې هغه مونږ چې دا کامیابی غواړو نو هغه د پاره وخت دا ورکول ډیر زیات ضروری دی هر هغه کامیابی د پاره سر ته رسیدل یا نتیجې لپاره یا ریزلټ چې دا هغه یو ښه پازیټیو ریزلټ چې دا هغه جوړېدل لپاره فوکس ډیر زیات ضروری دی نو زمونږ د موضوع یعنی زما چې کومه موضوع ده د نن پروګرام کومه موضوع مې ټکلې ده نو دا دی چې وخت مهنت او فوکس نو هغه مختلف مونږه دغه شیزونه کوو نو هغه زمونږ د ژوند چې د کامیابی یو سنهري اصول هم دي او دغه درې اصول چې مونږ په ژوند کې راولو چې په هغې کې که مونږ خبره وکړو سپیشلی ما په ریډیو باندې هم خبره دا وکړه او زه به نتیجې ته راشم خلاصه به چې دغه صرف د لیدونکو ته چې دا بیان کړم چې هر هغه څیز چې هغه مونږ متول غواړو هغه ته رسیدل غواړو نو هغې دپاره سټرګل ډېر زیات ضروري دی محنت ډېر زیات ضروري دی او په کار دا دی چې ما دا په ریډیو باندې دا خبره هم وکړه چې کامیابی چې کومه ده د کامیاب خلک چې کوم دي دوی وخت په وخت چې د سټرګل کړی دی او د مسلسل سټرګل کړی دی او د مسلسل سټرګل چې کوم دی هغه نتیجه دا ده چې هغه یو جدونه دي شوی چې داسې سیزونه چې ډایرکټ راولو یا دا شانتي یا اچانک یو سیز چې دا غوښی نه د وخت ته صحیح مانو کې ترجیح ورکړی دی وخت استعمال منصوبه بندي چې کومه هغه صحیح کړی ده او هغه وخت کوم دی چې کوم صحیح فوکس کړی دی په صحیح په طریقې باندې فوکس کړی په یو شیز باندې فوکس کړی په صحیح وخت باندې کړی دی هغه د پاره سټرګل مسلسل چې شوی دی نو هغه نتیجه چې دی هغه مونږ ته نن چې دا هغه مخې ته دي دا خو الریډي په دې باندې ډېر زیات خبره ترې وشو په کار دا دی چې مونږ هر هغه سیز چې هغه کامیابیدل غواړو نو هغه د پاره وخت یې استل چې دا ډېر زیات ضروری دی او مسلسل سټرګل چې دا هغه ډېر زیات ضروری دی ځکه چې ما دا اگزامپل ورکړو چې کله ته یو چت ته خېږې نو چت چې دا هغه ته تک جمپونه لاندې نه وای نو ته نشي ختله ځکه چې چت ډېر بره وي یو کمرې چت ته ختل دا ګپ نه دی ډایرکټ په جمپ باندې خو هغه دپاره که ته سړی جوړې کړې نو هغه فرست سټیپ باندې تخ پاکې د سیکنډ باندې بره به وخېږي داسې ورو ورو به خېږي خو که ته ډایرکټ کوشش کوې جمپونه وای نو ته ټول عمر جمپونه وای نو هېڅ چې درته نه جوړېږي خو که ته چیرې بنیاد جوړ کړې د ژوند یو فوکس وي یو ستا چې سټرګل وي څه شاته نو بیا چې د ته هغې دپاره وخت وباسې نو بیا چې د کامیابۍ راز دا دی چې هغه به ته کامیابېدلی شي دغه شانتې ډېر زیات څیزونه دي خو فیسبوک لیدونکي اورېدونکي ته چې دا ما لږه د سیز یا موضوع چې د هغه کنکلوژن کولو او چې دا مې لږ ورته ویلو چې څه زمونږ موضوع دی او چې دا مونږ په څه باندې خبرې ترې روانې دي خو تاسو هم کولی شئ چې مونږ سره خپل خبره چې دی هغه د کال د لار او د میسج لار چې دا هغه مونږ سره وکړئ ځکه چې ډېر زیات اورېدونکي چې دی هغوی دا انتظار هم کوي چې هغوی کال ومیلاو شي او میسج چې د هغوی مونږ سره خبرې وشي خو خبره دا ده چې هغې نه علاوه که مونږ خبره وکړو زمونږ څه خبرونه هم چې د ما راغستې دي چې هغه هم د پروګرام برخه جوړه وکړو محکمه لایو سټاک چې د خیبر پښتونخوا د هغو اتیا ګاډي چې دا غیب شوي دي دا آډیټ ریپورټ انکشافات مخې ته چې زه خبره کوم نو دا یو نه ځکه چې بعض څیزونه مونږ که وګورو نو مختلف دا څیزونه دي چې هغه د خیبر پښتونخوا چې کله آډیټ وشي کله کرپشن سکینډل راشي کله کوهستان ولا تاسو به کتلی وي او دغه شانتې اوس لایو محکمه لایو سټاک خیبر پښتونخوا اتیا ګاډي چې دا غیب دي چا غیب کړي چېرته لاړو چا سره دی څوک یې چلوي دی پاته اوس نه لګي او دا آډیټ ریپورټ مخې ته راغلی دی او د نه علاوه که مونږ خبره وکړو مختلف ځایونو کې چې دا مونسون له وجې چې دا خلک چې دا
بارانونه وړي دي. هغه ریپورټ مې راغستی دی، یو بریفلی ریپورټ دی چې ملک کې د روان چې کوم مونسون کې کم بارانونه وشو، هغې نتیجه هغې کې چې دا کم خلک یو ډله شو، نو 271 افراد چې دا په دې کې مړه شوي دي دې پیرې، او 655 کسان چې دا په دې کې زخمی شوي دي. تفصیلات مطابق نیشنل ډیزاسټر منیجمنت اتارټي یعنی NDMA خبره کزه وکړه، هغې د مونسون بارانونو چې دا نقصانات هغوی ریپورټ چې جری کړی دی چې په هغې کې 26 جون نه واخله تر ننه پورې کومې واقعیات چې شوي دي، دا د 27 تاریخ زه ریپورټ بیانوم تاسو سره، واقعیات چې شوي دي نو هغې کې 271 کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي. اور گذشته 24 घंटे یعنی 26 تاریخ زکه خبره وکم 27 تاریخ خبره وکم، نو هغې کې شپږ کسان چې کوم دي هغه سیلابي صورتحال له وجې چې دا لکمه وجل دي. مونږ خبره وکړو د شانتې د ریپورټ مطابق، نو بعض سیزونه که مونږ وګورو په هغې کې اوس بیا چې دا کرنټلی مونږ خبره وکړو دریای سند کې د سیلابي ریلی چې دا هغه محسوس شوي دي، هغه زیاتېدنو کوشش روان دی. ډي جي خان چې کوم دی یعنی ډېره غازي خان چې کومه علاقې دي په هغې کې چې دا ضلعي انتظامیه الرټ هم جری کړی دی. نو کله هم چې بارانونه یا دا شانتي طوفانونه یا بعض اوقات سیلاب اچانک در باندې راشي، هغه خو بېله خبره ده، خو کوشش کوئ چې یو سیلفي تصویر دپاره هغه ځایونو ته مه ځئ چې هلته ستاسو چې دا بیا باران وري، او هلته ځکه چې سیلاب چې دا اوبه چې دي دوی پاته نه لګي چې دا څومره جوړې روانې دي، څومره دا په اوچته روانې دي، نو هغې پاته نه لګي ځکه په هغې کې دا خلک چې د اوبه یوسي ځان نشي رستله، دا اوبه دومره جوړې نه وي یا چې دا کنده داسې ډایرکټ نه کوي، خو په دې کې یا لرګي رغستې وي یا خشاک دی نه علاوه چې دا یا غنه وي پکې یا پکې غټ کاڼي وي پکې یا وړوکې کاڼي وي پکې چې هغه کاڼي انسان خپې ووهي هغې باندې چې دا هغه دیکه شي راوغورځېږي نو بس بیا ډوب شي. نو دغه شانتې حالاتو نه ځان بچ کول پکار دی، ځکه چې که PDMA ده که NDMA ده نو هغوی ډیزاسټر منیجمنټ ولې دي الریډي هغوی چې د مونسون یا چې د بارانونو یا چې دغه الرټ چې جری کوي، نو پکار ده چې څه مونږ هم د خپل ذهن نه چې دا کار واخلو چې کوم ځای ته تلل پکار دی او کوم ځای ته تلل نه. بیا سپیشلی ډېر ځایونه داسې دي چې هغه مونږ که وګورو په هغې کې PDMA یا NDMA ولا ایډوانس کې چې دا هغوی الرټ هم جری کړي چې یاره سیاحت د ځایونو سیاحي یا مرکزونه چې دي یا سیاحت مرکزونه چې دي سیاحي ټولنې هغه خلک چې هغه خوښوي سیاحت، نو هغه ټوریزم سپاټ هغه ځایونو چې دا هغه ځایونو ته یا دغه ځایونو ته مه ځئ. نو څنګه چې په ګلګت بلتستان کې ډېر زیات نقصان وشو، دغه شانتې چترال یا سوات خبره کوو، پنجاب خبره کوو، کرنټلی ډي جي غازي خان ته بیا الرټ چې جاری شو دریای سند والا. نو دا دریای چناب دا ټول چې د مونږ خبرو وکړو دریای جیلم دا ټول ځایونه په دې کې اني ټایم وبه بیا که د مونږ د دریای هغه کابل خبره وکړو چې دا چرسده ایریا ټچ کوي نوخار دغه شانتې، نو دې کې اوبه وخت په وخت زیاتېږي چې زیاتېږي پکار دا دی چې الرټ جاری کېږي نو هغه ځای نه تلل پکار دي، دا نه چې یاره کمې بشي په دې کمو کې چې دا خلک چې دا بیا سر وخوري. نو ډېر زیات اورېدونکي چې د هغوی کالز امر روان دي، کالز به هم پروګرام برخه جوړو. ستاسو کمنټس امر روان دي. ارجن نهر الله سلامونه کې وعلیکم السلام وایي که خیل دی ډېره زیاته مننه فرام تتاره خوشحاله اوسئ شو از نایس. اور د نه علاوه چې دا وایي زکیه خان شو ته ولې نه راځي، نو بالکل انشاءالله کوشش دی چې نن به راځي، څه مصروفیاتو د لار چې د هغه نه ورغلې د 2 ورځې. مزالي به ډبیره چې د سلامونه کوي که خیل بیا په بیا سلامونه نیکی هیله احترامات خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه. اور علیشان کاکا خیل رورا ډېر کوکوخ کارې ماشاءالله پروګرام ډېر ښایسته دی او زبردست دی. زه هم ستاسو رور مازلي د بډبیرې نه اور خوشحاله اوسئ، تاسو سلام هم راغلو ډېره زیاته مننه. ارجن نهر الله خان چې دا وایي چې علیشان بای پکار ده چې مونږ محنت کوو چې په ټایم وکړو، ولې چې مونږ په ټایم محنت نه وکړو او په مونږ ټایم تیر شي نو بیا څه هم مزه نه کوي. نو دا خو ټیک خبره ده چې کم خلک هغوی د وخت قدر کړی دی، وخت پیژندلی، وخت استعمال یې ټیک کړی دی، نو هغوی کهانۍ چې د مونږ خلکو ته بیانوو. که مونږ یو بوک راخلو، بوک کهاني ته شاته وګورئ، هغه پس منظر عطر چې څه لیکلي وي نو هغې کې چې ته وګورئ نو خامخا به په هغې کې 3 خبرې وي چې په د 3 خبرو ما نن چې د موضوع هم راوړی دی. هغه 3 خبرې به دا وي چې په دې کې به وخت ورکول، ټایم چې کوم د هغه ډېر زیات ضروري دی، بیا سټرګل هارډ ورکر انسان، سټرګل چې دا محنت چې کوم دی
دا مسلسل تسلسل چې دا به چې دا ساتل پکار وي. بیا دریم خبره دا ده چې زما فوکس په یو خبره وي، په یو سیز باندې وي. زما په شل کس سیزونو باندې فوکس نه وي چې زه لایټ هم جوړوم، زه مایک هم جوړوم، زه کرسۍ هم جوړوم، زه کیمرا هم جوړوم، زه دا جوړوم، زه جوړوم. خو که چیرې زما فوکس په یو شیز وي نو زما به چې دا هر یو سیز چې د هغه مینټین وي، هر یو سیز چې د هغه به زه ډېر په آرام یو په صحیح طریقې یو په لنډه طریقې به اسانۍ سره هغلته رسېدلی شم. خو دا درې اصول چې دا مونږ په ژوند کې راوستل چې د هغه ضروري دي، هله چې د زمونږ ژوند کامیابي یو څه نهري مونږ موقع چې کومې دي هغه زمونږ دپاره مونږ ته میلاویږي وخت په وخت. خو مونږ په د درې څیزونو چې د هغه خیال نه ساتو چې څنګه ما تاسو ته ووایي چې وخت، محنت او بیا چې دا فوکس په یو سیز باندې. نو ستاسو کمنټس هم روان دي اور شاهد علي سلامونه کوي، وعلیکم سلام، ډېره زیاته مننه. او ناهر الله کاکا هل ته بوم بوم زنده باد، خوشحال اوسئ، ډېره زیاته مننه. شرط دی وی آی پی دی خوشحال اوسئ، ډېره زیاته مننه ستاسو هم. اور بس تاسو ته ښه لګي دا ښه خبره ده. ستاسو کمنټس هم روان دي، ستاسو کالز هم روان دي. غواړم چې یو کال پکې واخلو. 091525414 السلام علیکم. وعلیکم السلام او السلام علیکم. هر کله درته وایو په خیر راغلی اور چرته نه راغلی؟ بس خو یو ځای نه چې بازار نه خیره ښه مونږ یې څه نه چې ځای دې بدل کړي. څنګه مې چې نمبر ډایل کوم رینګ ورالو دی ولا خو تاسو میسجونه کوم راځي. ها څنګه حالات؟ یو دریم ځل دی. ها نو بس زه خو خامخا نو دې دپاره وخت ایستل د موضوع هم داسې ده، ټایم ورکول او بیا کوشش چې دا د کوشش رنګ راوړو. بالکل طبیعت هم خریږي. شکر الحمدلله، تاسو نه باورو الله فضل دی چې یعنی تېرې شي په خیر شکر. او بس چوټیانو خو خیره سره تېرې شوې یعنی ونې خیر تاسو هفته کې غالبا یو چوټي که نه نور بس کله پکې یو شي کله پکې دوه شي خو وي دوه. الله اکبر. زه بس ستا هم چې د چوټي شوه ښه او اوس پروګرام اوره ځکه چې ستا کال هم کټ شو، مونږ چې دا کال اټینډ کړو خو ستا کال کټ شو. 091525414 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. هر کله درته وایو څوک او کم ځای نه؟ ورور جانه ګل زمان خبرې کوم شامرو رسن غړی نه ګل زمان صاحب هر کله درته وایو. ډېره مننه. بس ورور جانه دا مینوالو هم په کار دی چې بس ماین په ټاپک باندې بس هم یو دوه خبرې بس ضروري وکړي نو دا به ډېره ښه وي که نه؟ ضروري ده. او بس به په ټاپک دا خبره وکړم کامیابي باندې که نه چې کامیابي هغه کامیابي ده که نه کومه تا سره لاړه شي او کامیابي تا ته میلاو شي. صحیح. د دنیا کامیابي به دلته کې چې تا ته میلاو شي او دغه کامیابي تا سمه لاره باندې بوتله نو خو دا هم د دنیا فایده شوه که نه او د آخرت هم فایده شوه. او که په سمه لار د دا کامیابي بونتله نو دا ستا د دنیا هم تباهي شوه او د آخرت هم تباهي شوه. صحیح. د تعلیم سره زیات د تعلیم نه اول زیات علم ضرورت دی، د قرآن علم که نه چې هغه تا ته دنیا او آخرت وښیي که نه. صحیح خبره. او هغه علم چې کم دی که نه تا به د دنیا د تعلیم بیا دغه تعلیم به ته بیا په سمه لار بیا بوځې. صحیح. چې تا سره د آخرت علم د قرآن علم نه وي که نه نو د دنیا د تعلیم چې دی که نه دا ته په سمه لار نشي بوتلی. زه چې د دنیا د تعلیمونو والا خلکو باندې نظر واچوم که نه نو دا ټول مطلب دا دی چې ټول خو به نه وایم خو تقریبا 95% درته یادومه که نه چې دا په غلطه لار روان دي. صحیح. مثال کے طور پر مثال مثلا لکه څنګه غلطه؟ لکه داسې غلطه لار باندې روان دي دا ټول د تعلیم والا خلک چې څومره نوکران دي دا په کرپشن پر لار روان دي که روان نه دي؟ صحیح. نه ټول خو نه شو خو بیا هم چې د څه خلک شته 95% مې درته یاد کړي دي درته یادوم درته ښیم ډیپټي سمنه کې یو ګنټه چې لیټ لاړې ډیپټي ته نو ټوله میاشت یې حرامه شوه. صحیح خبره. هغه حلاله کې هغه یو ګنټه حرامه چې میلاو شي که نه نو ټوله تنخوا دې حرامه شوه که نه. صحیح. څوک هم دومره پروا نه کوي د سرکاري ډیپټي یا د ټیکهدار کار یو سړی کوي که نه لیبر که هغه یو ځله په زړه کې لږه غلا راولي دا ټګي ټوري پکې راولي نو جېړي حرامه شوه. صحیح. ایمانداري سره به زندګي تېرول غواړي. دین زمونږ صحیح دی که نه الله پاک دې ته څه ویلي دي کمپلیټ. زما محبوبه تا باندې مې دین کمپلیټ کړو الله ورته کمپلیټ ویلي دي دې کې خو اخوا دې خوا نشته که نه. بالکل صحیح خبره.
شک نشته پدې کې په دې لار باندې د دې لارې پر ذریعہ باندې به ته دنیا ګټې آخرت به ګټې او چې ته شپاړه سم پاس کړې که نه او دیني علم د سره نه وي تا به هغه شپاړه سم په سمه لار بالکل دا خو دنیوي علم دی او آخرت دپاره چې دا خامخا چې د مونږ دیني علم زده کړه ضروري ده نه د دنیایي علم د پاره هم دا آخرت علم تا سره وي که نه نو بیا به ته د دنیایي علم چې دی نو دا به ته په دنیا کې سم بوځي د آخرت پر ذریعه به ته سم لکه د علم پر ذریعه د قرآن علم پر ذریعه به ته د انګریزي تعلیم به ته په سمه لار بیا بوځې. صحیح، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې او ډېر ښکلې مقصدي خبره دې وکړې. بس ګلې ګلزار چې خوشحال چې او ټول اورېدونکو ته آباد اوسې، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. موږ سره ګل زمان صاحب د شامي روډ نه په کال باندې و او ډېر ښکلې معیاري خبرې وکړې او په کار هم دا دی چې هر هغه څیز چې هغه مونږ څه نه څه چې دا قرآن مجید ترجمه پړو هغه چې د ریډ کوو هغې نه چې د څه نه څه ځان خبرو نو ډېر څیزونه په هغې کې شته. زه که خپله هم خبره وکړم ځاني نو ما هم چې دا داسې نه یم چې زه ناست یم چې هر ټایم چې د هغه ریډ کوم، خو څه نه څه چې کومه ما ریډ کړې ده نو نن چې څه هم کېږي، که د ساینس تجربې کېږي، که د ابزرویشن کېږي، ایکسپریمنټ کېږي، که د مونږ سپیشلی د هغو خلکو چې ډېر زیات صفتونه کوي چې پرمختګ کوي، سپیشلی همیشه مونږ د امریکې مثالونه ورکوو نو هغوی دا څیزونه ریډ کوي او زمونږ قرآن مجید چې کوم دی پاک کتاب نو هغوی خامخا هغه نه څه نه څه ترجمه یا څه نه څه آیاتونه چې دا ګوري هغې په ترو باندې چې دا هر څه چې دا روان کړي دي نو په کار دا دی چې مونږ ته فایده والو. 09152544143. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره زیاته مننه تاسو راغلی او لاړی. بس کله کله داسې کېږي ستاسو میسج هم روان دي، ستاسو کمنټس هم روان دي، کالز هم دي، خو ځو کال طرف ته چې څوک تېره سره او کم ځای نه دی رسره پاته نشته چې دا کال ولې ډرپ کېږي، خو خیر تاسو ټرای کوئ هسې نه چې څه کیسه وي نو تاسو به یې کال نه اټینډ کوئ. نو زه کال اټینډ کوم خو آلریډي څه مسله ده څه کیدی شي خو زه بیا یو ټرای کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. سرجی څنګه طبیعت ښه دی؟ الحمدلله. هر کلی درته وایو. څوک او کم ځای نه؟ احمد شیر خبرې کوم د جمیل چوک نه. احمد شیر د جمیل چوک نه. هر کلی درته وایو. جمیل چوک خاص جمیل چوک نه؟ نه جی. ښه صحیح. څه به وایې او څه کار روزګار کوئ؟ سرجی زه خو ټیچر یم جی. د ټیم سکول کې؟ نه جی چټیانې دي فلحال. نه ما داسې وي چې بعضې اوقات داسې وي ټیچران سرکري چې دا هغوی خامخا د چوټیانو کې سهار یو ګنټه نیمې ته ځي. کله نه کله ځو چکر وخو سر. جی وي که نه زه لکه ټیچران وینم هغوی کوشش دا وي چې سهار خامخا داسې ګنټه نیمې ته لاړ شي ټول راغونډ شي نو بیا لاړ شي واپس کورونو ته. او جی بس کله نه کله چکر لګو دا ګیدرینګ کوو که نه جی. نه ښه خبره ده. صحیح. څه خبره یې پکې یا تره یې پکې یا څه میسیج راغلی که نه ډپارټمنټ نه او خامخا ځان حاضري چې ته ضروري وي. څنګه تاسو سرجي ښه؟ الحمدلله. تاسو نه باور تاسو یو ټیچر یې نو زما موضوع به مو اورېدلې وي او چې وخت محنت او بیا فوکس کول او چې دا په دې باندې زمونږ موضوع دی او دغه 3 اصول داسې دي چې زمونږ ژوند چې دا بدلول هم شي او دې له وجې چې مونږ لاندې هم راتللی شو. صحیح ده سر. بس محنت خو ډېر ضروري شی دی. جی او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که نه جی الکاسب حبیب الله چې کوم دی څوک محنت کوونکی دی نو هغه د الله تعالی دوست دی جی. نو دغه شانتې محنت دنیا کې چې کوم دی ډېر ضروري شی دی چې محنت کړی دی الله ولا خیر چې دی هغه ورکوي. جی نو بس موږ له پکار دي چې محنت وکړو، دنیا تعلیم کې محنت وکړو او دغه شانتې اخروي چې کوم تعلیم دی زمونږ اسلامي تعلیم دی هغې کې چې کوم موږ له محنت کول پکار دي جی. بالکل ډېر زیاته. زما یو میسیج و جی تاسو سره شیر. جی ډېره زیاته مننه. او څنګه سټوډنټ چې څنګه دي هغوی ته څنګه چې د اخلاقي خبره که مونږ وکړو څنګه تربیت ورکوئ؟ سرجي لکه زمونږ خو دا خپله دغه ده که نه جي چې د تعلیم نه مخکې تربیت کول پکار دي د ماشوم. جی تربیت چې کوم دی دا ډېر ضروري شی دی. لکه یو ماشوم غلطي وکړي نو هغه ټایم سره تاسو هغه پوهول پکار دي. او ځان له دا ډېره فایده ورکوي سړي ته که نه. صحیح. لکه یو ماشوم دی په کلاس کې ولاړ دی
نو هغه به دومره نه بې عزته کوي چې هغه بالکل شیم محسوس کړي که نه جي بالکل چې هغه بس وکوي سره هغه ماشومان هغه پورې وخاندي بلکې ځان نه چې کوم دی پوهول پکار دي جي او کوم چې کمزور ماشومان هغوی له حوصله ورکول پکار دي چې تکړه شي او دغه شانتي استاد نه جذبه هغې کې پیدا شي. صحیح. څنګه سټوډنټ د پاره ایجوکیشن کې یو خبره کیږي وی لاټي سے نہیں پیار سے نو دا وکي سره تاسو په زمونږ د سرکاري یا پرایویټ چونکې تاسو سرکار سره تعلق لرئ نو دا خبره سنه سشتا چې لاټي سے نہیں پیار سے دا خو سرجي زمونږ ناره ده ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن والا سزاګانو باندې ډېرې زیاتې پابندیانې لګولې. ښه خبره. صحیح. دا یو ښه اقدام دی لکه اوس شي او تاسو ته وپته وي لکه ماشوم چې کوم دی هغه استاد د لاسه چې کوم دی وفات شوی دی. جی جی بالکل بالکل. زیات مزاحمت کوو چې ماشوم ته کله نه کله غوسه پکار ده خو داسې نه ده چې روغ په بالکل هغه د کور چې کومه مسله وي چې تا جګړه مګړه کړې هغه ټوله غوسه ماشوم باندې وباسه. صحیح خبره دغه غوسه خپل کور کې پر دا ډیره زیاته مننه د پښتنې مې وکړې د ډیره بخنه خوشاله سي اور پکارم دا چې تاسو غونډه سي ټیچران زمونږ په سوسایټي کې او زمونږ په سایکو باندې کارو کې او زمونږ په مشومان ته یو خطر بیات یو خلارو خې ډیره زیاته مننه تاسو درته خوشاله سي سر ډیره زیاته مننه تاسو هم زمونږ یو دغه استاد رغلو چې جمیل چوک نه چې هغه په خپل استاد یو مشومان ته هغه زده کړه ورکوي نو ښکلې خبرې وکړې. پوښتنه مې ځکه ونه کولې بعضې څیزونه داسې دي چې مونږ ماشومان سکول ته بوزو یا لیږو خو هغوی تپوس پوښتنه نه کوو خو داسې ټیچران په کار دي چې هغوی په خپله هم سوچ وکړي او هغوی چې دا په دې باندې غور وکړي چې دا ماشومان زمونږ بچي دي دا مونږ ته رلیږي چې مونږ ته رلیږي نو هغوی به مونږ په خپله باندې خیال ساتو. 091525414 یو څو منټه دي فیسبوک ولې نه به اجازه ته مخلو نو ستاسو کال زمر روان دي غواړو چې هغه هم د پروګرام برخه جوړه کړو. ارج صبر بلا غړې نه سلامونه کوي. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مننه تاسو هم نهر الله وی مای بیسټ کاکا خیل او ډېر زیاته مننه خوشاله سي آبادو سي اور مجاهد افریدي سلامونه کوي. وعلیکم السلام. تاسو هم ډېر زیاته مننه. زمونږ څومره هم لیدونکي دي هغوی نه به مونږ اجازت واخلو. زما د فیسبوک وخت چې دغه پوره شوی دی ان شاء الله بیا به تاسو سره ملاقات کیږي خو په ریډیو باندې به دا خبرونه چې دا مونږ جاری ساتو او دغه بچ دا شانتي دوامدار روانه وي خو د فیسبوک لیدونکو نه اجازت واړو.